جی دا بدل مالی ده دا عقیدې کتاب ده دا علم کلام عقیدې شرکایت په طرز ده دا عقیدې د ذکر کړي دي په شعرونو کې او دا ډېر مفید کتاب ده او دا چې سړی وظیفه کوي نو سړي ایمان کې ترقي راځي ډېره او محبت سړي زیاتېږي دین سره او دا ناظم څه ده دا چا چې دا کتاب جوړ ده دا څوک دا شیخ العلامه ابوالحسن دا کنیت ده سراج الدین دا لقب ده علی ابن عثمان الأوشي سک الله سراه و طیب مزع و مسواه الله دې د خاور منوره کیه دا ناظم ده یعنی دا شعرونه چې ویلي دي دا علامه ابوالحسن ده سراج الدین علی ابن عثمان اوشي اوشي څه معنا دا اوشي دا په ضمیر د حمزه سره ده سکون دی واو سره ده دا اوش ته منصوب ده اوشي ورته وایي دا یو کلی ده من قرای فرغانه د هغې نه یو کلی ده حاجي دا د اشعار دي دا شعرونه ده ویلي دي او دې ته دعا کړې ده سک الله سراه الله دې د خاوره دا تازه ساتي سکې خو اوبوس کولو ته وایي که نه خو دلته مراد تېنه دا نه ده چې اوبوس کول مراد تېنه تازګي ده لازمي معنی ده سک الله سراه الله دې د مقبره تازه ساتي و طیب خوشبوداره دی الله ساتي مزجعه د د اړخ ځای چې اړخ یې لګولی ده و مسواه تیکانې ځای نو دا سک الله سراه دا جمله خبریه ده لفظا انشائیه ده مانن ځکه دا دعا ده که نه دعا خو اخبار نه یا انشای ځکه دعا مبني په مطالبه په طلب د حسناتو کوي سړی طلب انشا ده جمله خبریه خو حکایت ته وایي چې زړې مخکیانو نه حکایت کې یا زړه مخکیانو یا فیلال مخکیانو یا په استقبال کې مخکیانو خو چې حکایت کې انشا کې مطالبه نو سک الله سراه دا چونکې دعا ده نو دا اگر که لفظا جمله خبریه ده ځکه مسند ده پکې مسند الیه ده پکې چې مسند الیه نو ته خبریه وایي نو لفظ په اعتبار دا خبریه ده ځکه مسند الیه چې چیرته وي دا په حکایت دلالت کوي خو معنا په اعتبار انشا ده اوس سوال دا ده چې سک الله سراه وایي امر ولې نه کوي انشا کې خو امر صیغه استعمالیږي امر ولې نه استعمالیږي چې الله احسن الینا موږ سره ښېګړې وکړې وایي دا ځکه چې دا دعا کوي نو په صیغې د امر سره نه کوي جمله خبریه ذکر کوي صورتن لحسن رجائی د خپل امید ښایست ښکاره کوي چې ما امید ده چې دا کار شوی ده که نه ځکه په صورت خبریه ذکر کوي ځکه خبریه کې خو حکایت یې که نه حکایت سره یې پسه کوي قضیه جمله خبریه خو رښتینې جمله خبریه خدای چې سړی حکایت کوي صحیح مخکیانونه نو دا د خپله دعا په طور د امر نه کوي داسې دعا نه کوي چې الله ته امر کوي چې الله دې د قبر منور کې نه په طور د جملې خبریه ذکر کوي سک الله سراه و طیب مزع و مسواه ځکه خبریه په صورت کې ذکر کوي امر نه کوي دا امید کوي الله نه د وقوع ځکه امر خو بیا مطالبه شوه اوس الله پوره کوي یا نه پوره کوي جمله خبریه خو حکایت شو نو صورتن خدا خبریه د حکایت شو حکایت خو سره پسه کوي
چې مخکیان هو وي که نه نو دا معنی چې ګویا د مخکیان هو او د دې قبر منوروالی او د دې قبر تازګي ګویا دا شته دی ما هغې نه حکایت وکړه په سکل او سره او سره ځکه دا دعا په طور د امر نه وکړه په طور د جملې خبریه وکړه چې حکایت مخکیان هو نه چې دلالت کوي په وقوع د مخکیان هو چې د مخکیانو شته دی او الله یې د قبر تازه کړی دا لحسن رجایي دا د خپل امید حسن ته اشاره کوي چې ما امید ښایسته امید ده په الله باندې چې د ما دعاګانې قبلې کړي دي که نه دا واقع شوي دي که نه سره په معنا د قبر سره ده ای ما لاسک جثته او جنبه چې د کوم شي سره چې د جثې سره کوم شی لګېدلی یا اړخ سره لګېدلی دې ته سره وایي وطیب مزجه و مسواه مزجه دا په فتحې د جیم سره ده باب د منایم نهونه ده دا گویا په شان د تاکید د ما کول پاره اوس سوال دا ده چې دا ناظم شعرونه وایي د الله تعریف کوي او وایي یقول العبد فی بدی الامالی لتوحید بنظم کالوالی دا شعرونه وایي مخکې بسم الله نه ده ورته ویلې الحمدلله یې نه ده ویلې دا دمي ذکر دا خو یې د شان نه ده چې د دا نه دي ذکر کړي دا خو ډېره بده خبر ده جواب دا چې لفظاً به ویلي که نه په حصول د برکت کې خو په نفي د نقص کې خو دا کافي دی چې په خوله یې ووایې نو ته دا ګمان پکې چې ویې نه لیکله نو ویلې نه ده نفي د خاص خو نه ده مستدیم نفي د عام لره انسان خاص ته حیوان عام ده نو نفي د انسان خو نه ده مستدیم نفي د حیوان لره انسان دی نه حیوانات ته دلته ګرځي نور حیوانات ډېر دي دلته هم نفي د کتابت ته لیکلی نه ده نه دی لیکلی خو نفي د لیکلو سره خو دا نه راځي چې ویلی نه ده ښه جي اوس دا یې داسې شعرونه وایي یقول العبد فی بدء الاعمال لتوحید بنظم کالآلی یقول العبد فی بدء الاعمال لتوحید بنظم کالآلی یقول العبد دا فاعل دی یقولو خپل ځان تعبیر په عبد سره کوي عبد کی اشاره عجز ته ده خپل عجز اثبات کوي اظهار کوي چې الله زه خو عبد یم او سخت محتاج یم دومره محتاج چې هېڅ شی ما ملکیت کې نشته دا خو ټول اتا دی یا الله ما خو څه شی نشته نو چې ټول شان اتا دی ربا خو تا نه به مونږ دا نعمتونه غواړو که نه ځان له خو مونږ څه شی شته دی نه نو یقولو فعل مضارع د عبد فاعل ده فی بدء الاعمال بدء الاعمال مضاف مضاف الیه مجرور دی فی جار ده دا متعلق ته یقولو سره یقول العبد فی بدء الاعمال وای بنده خپل ځان نه تعبیر کوي په ابتدا د اعمالیو کې څه وایي داسې وایي لتوحید بنظم کالآلی بنده د الله توحید ذکر کوي په اشعارو کې ذکر کوي دا اشعار داسې اشعار دي کالآلی لکه ملغلرې وایي دا د الله ادب کوي چې الله خپل ځان ته نسبت وکړو با مصنف د عبدیت چې دا عبد یا الله یو او انتهایی ناقصه او انتهایی عاجزه او انتهایی محتاجه امیل کې مې هېڅ شی نشته او بیا یا الله زه دومره محتاج یم
چې تا توحید ته خو ډېر زیات محتاج او تا توحید زه په آدابو ذکر کوم بنظم دا نظم کې یو شی ذکر کول دا آدابو نه ده یا الله زه تا توحید په آدابو ذکر کوم چې نظم ده ادا سے نظم کې ذکر کوم کلو عالی لکه ملغلره گویا تشبیه د نظمی اصطلاحي ورکړه نظمی لغوي سره لکه نظمی لغوي دی ته وایي چې ملغلره په تار کې وپیرې داسې نظمی اصطلاحي چې کوم الفاظ ما ویل دي کوم حروف ما ویل دي کوم الفاظ ما ویل دي دا یې ملغلرو غوندې دي نو دا د خپل نظم کمال ته اشاره کوي او دې ته اشاره کوي چې د الله توحید دې سره شی منظوم ګرځي کلو عالی لکه څنګه هار منور ګرځي په لو عالیو سره داسې توحید ذکر کولو سره کتاب منور ګرځي لتوحید بنظم زوائی یا الله دې تا توحید ذکر کوم او په نظم یې ذکر کوم چې دا نظم داسې د کلو عالی لکه ملغلرې و سوال دا ده چې تشبیه دا خو نه ده په کار ځکه لو عالی مشبابي ده مشبابي خو اعلی مشبانه بیا خو دا منه چې د الله توحید په نظم ذکر کوم دا ادنا ده د لو عالی د ملغلرو وال نظم دا اعلی ده دا غلطه خبر ده چې د الله توحید چې زه په نظم ذکر کوم دا ادنا لو عالی مشبابي ده دا اعلی جواب دا دی چې نه تشبیه دې دلیل نه ده چې مشبابي اعلی مشبانه دې دلیل نه ده چې مشبابي به اعلی د مشبانه بلکې مبنا د تشبیه په شرکت ده چې مشبه مشبابي دواړو کې شرکت فی الاوصاف او دا نه ده ضروري چې زه چې مشبه د ادنای او مشبابي د اعلی خپل ځان ته ګوره عبد ویله دا ځان ته عبد ویل دا اقرار ده په دې چې الله لایق د ربوبیت ته او الله لایق د شرافت ته ځکه ما کې عبدیت ته کنه ما کې غلامیت ته ما کې احتیاج ده نو دا غلام والا احتیاج دا دلیل د کمال ربوبیت ته دا دلیل ده د کمال شرافت ته الله خالی دا نن ما شریک لکه نه انشاءالله بیا وای وای پوه شوې څه ټیم شو صحیح ده بس